إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة نوح مکی سورت ہجرت نوڑان دے نازل لی. اس سورت نوح میں ذکر پدی سورت کے نوح علیہ السلام واقعہ ذکر دا. نوح علیہ السلام واقعہ پدی سورت کی تفصیلا ذکر تا محکم تاستا تفصیلا سورت الاعراف اور سورہ ہود کی ہم ذکر شو. پدی سورت کی دور قوات 38 آیاتون دی. دا سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا یو او یایم دی. دا نازل دو پلحاظ سرا ہم یو او یایم نازل شوی دی. پدی سورت کی دا نوح علیہ السلام طول واقعات تفصیلا ذکر دا چی قوم تے دعوت ورکو. قوم تے ہر وقت کی نہنیم سوکالے دا دن دعوت ورکو. دے اسلام اور دا دن فوائدم دی تا بیان کر. لیکن دے قوم چکل مخالفت اور نافرمانیو کرا. نوح علیہ السلام دا غین بعد دے قوم تا بددعا او کرا. پا دے قوم کی پنزبتانو چی دے خلقو دا غین پنزب بزرگان مخی تیرشیو دا نوح علیہ السلام او دا آدم علیہ السلام پر درمیان کی شیطان دے خلق تداغی دا ڈانچو جوڑول طریقہ او خودلا او دے قوم داغی ڈانچے جوڑ اکڑی داغی بتانے جوڑ کر داغی عبادت کو. چکلت نوح علیہ السلام دیتا دعوت ورکو. دی سرداران دی اخبر کشرانو تووی چتا سد اخبر خدایان مپریگ دی. چاہ خدایان نمر پدی صورت کی ذکر کی گی ودی سواع یغوث یعوق نصر. دین بعد نوح علیہ السلام دا اللہ پاک نسوالو کو. اللہ پاک دیوان دا عذاب راوستو. قبر عذاب و دا جہنم عذاب والا ربی دا پارا ذکر کی گی. داغین بعد نوح علیہ السلام دا خپلزان دا والدین دا پارا دا مومنان دا پارا دعا والی نو فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قوم یقن مغلگر نوح علیہ السلام پل قوم تان دا دی خبر دا پارا انذر قومکا. دی صورت ربط معنوی ربط دی صورت دا دی چی دا مخ کی صورت پا آخر کی دا مشرکان و رسوائی بیان شوا اور پا دی صورت کم دا مشرکان و رسوائی ذکر کی. انا ارسلنا نوحا الى قوم یقن مغلگر نوح علیہ السلام پل قوم تان دا دی خبر دا پارا انذر قومکا چی تغوی رخ پل قوم من قبیت یم عذاب علی مران دی دین چی دی ایمان نونر چی عذاب پیرش عذاب دردناک. قال یا قوم نوح علیہ السلام ای زما قوم انی لکم نذیر مبین یقین سار دا پارا کارا یدون کی ان اعبد اللہ دا جتا سے عبادتو کی دیو اللہ پاک واتقو دا اللہ نو یریگی واتیون زما خبرو منی. یغفر لکم من ذنوبکم اللہ پاک بتاستا ماف کستاس گناہونا ویغفر لکم ویؤخرکم لاجل مسمى تاستا بمولد در کی تردنیٹی مقرر مرگ پور ان ناجر اللہ دا جعلا یوخر کلچنیتا دا اللہ پاک راشی کہ ایمان مرونر عذاب بدر باند راشی او چکل نیتا عذاب راشی آگئی کے تاخیر نرازی. لو كنتم طالبون كتير تاسو في قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. ونوح عليه السلام يا رب زما يقين دعوتك ليخبل قوم تا ليلا ونهارا دشبه دورز يعني هميشه پار میں دعوت محنت کو. قال رب فلم يزدهم دعائي الا فرارا. فزياد نک دربی پار زما دی دعوت مگر ددی تختیدل د ایمان نو ان كل ما دعوت مرکز دی دعوت ورکم لتا فلم تبخنو کی دویتا جعلوا اصابعهم في آذانهم ورځي په خپل غوږونو کې خپل ګوتو سرونه واستغشوا ثيابهم او دي ځان په جامو کې پټ کی واسر او دي همیشه والی کی په تکبر باندې واستکبر تکبر کی په تکبر وسره. ثم اني دعوتهم جار بیا ما دي تدعوت ورک په زور سره. ثم اني علمت لما سرت من سرارا بس بیا یقینا ما کار وینا دي تو پټ وینا نو کړی تا اسرار په پټ سره یې په کار په پټ پانار کې دي تدعوت ورک. فقلت فاسمعوا استغفروا ربكم تاسبخنا وغير دخل رب انه كان غفار يقين دار وخن کی ذات يرسل السماء عليكم مدرار الله پاک ورونی پتا سبارا کشی بوشی ويمددكم بمال جاد بک الله پاک سر پارا مارنا وبنين وزامن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا وغرزي بتاز پارا باغنو بغدي ساز پارا نيونا مالكم لا ترجون الله وقال سشي پتا ستا سو امید ستید الله پاک نے عزت وقد خلقكم اطوارا فتغس الله پاک تاسو پیدا کړی په مختلف حالاتونو کې. الم تر تاسو نه ګورئ کیف خلق الله سبع سماوات طباقا څنګه پیدا کړ الله پاک اسمان یو بل پاسا وجعل القمر فيه نور وجعل الشمس سراجا او ګرځول الله پاک سپوږمۍ په دې کې رڼا او نور او سراجن بلیدون کې
کې پړه کېدون کې الله انبتکم من الارض نباتا الله پاک تاسو پیدا کړي ځمکې نه پیدا کړو سره ثم يعيدكم فيها بیا الله پاک دوباره پیدا کړي تاسو د ځمکې نه ويخرجكم اخراجا واپس کې به تاسو په دې ځمکه کې وفات کېږئ په ځمکې ته به ويخرجكم اخراجا تاسو به باز ځمکې نه پراوستلو سره والله جعل لكم الارض بساطا او الله پاک ګرځول الساده پر ځمکه فرش لتسلكوا منها سبلا فجاء د پاسه روان یې د دینه د پارا دی لتسلكوا د پاره تاسو روان شئ مینا په دې مکه باندې سبحان فلا فجاجا پکلو لارو کی قال نو رب نو علیہ السلام اے رب زما انه مسعود بشک دي زمانہ فرمانه کو تبع تابعداري کلم دا چاله مزدو مارو ورد الله غسارا چې زیات نکدي تابعداري د پاره مال ددو او ولد اولاد ددو الا غسارا مگر تاوان یندنی مال اولاد جا چودي مال اولاد دي تبار تاوان سوا کو ومکروا مکرن کبار دي تبیر کو په مکر ویسا وقالوا لا تذرنا آلهتكم او وی دی مشران کافرانو کشرانو کافرانو تاسو مپری دی خپل خدایان ولا تذرن وطن او تاسو مپری دی ودبد ولا سواعا بد ولا يغوث بد يعوق بد نصر بد تابوتان وقد ضلوا كثيرا فتاخذ دي گمراه کړي خلق ولا تزيد الظالمين الا ضلالا او تمزیات ظالمان د پر الا ضلال مگر گمراهی مما خطیاتین د وجی د گناہوں د بین او غرقو دی غرق کړي شو په بو کې فودخلوا نار فورا دی داخل کې شعور د قبر د قبر عذاب په دی باندې راغی دا او بد دی د پارا قبر شو فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا ديون من دون خپل ځان د پاره سوا د الله سب بدلګار وقال نوح رب نوح عليه السلام اے رب زما لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ثم بريدا پرېما کباند کافرانو سو کې سویدن کې انك انتظر بچک چرته پرېګ دی بي دل عبادت دی گمراه کیستا بندگان ولا يريدو دین پیدا کې الله فاجر کفاره مگر بچي فاجر نو کافرن رب اغفر لي رب تما تبقنا وكا ولوالدي زما موت پلار تو کول منغه چاته کدا خل بیت زما د کور ترغه زما دین قبول کو مؤمن پالت ایمان کول منین ول منات مؤمنان سړو مؤمنان زنا تبقنا وكا ولا تزيد الظالمين الا تبارا او تم زیات دا ظالمان دا پارا مگر ہلاکت